لکه د مشکات شریف حدیث مبارک دی چې حضرت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ورځ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د منځ فضیلت او د اهمیت بیانولو اراده وکړه نو وی فرمایل من حافظ علیها كانت له نورا وبرهانا ونجاتا یوم القیامه څوک چې د منځ حفاظت کوي یعنی همیشه په پابندی سره کوي نو دا المنځ به د دپاره په ورځ د قیامت نور وي او د ایمان د کامل کېدو ښکاره دلیل به وي چې د ایمان په دنیا کې مکمل و د المنځ به شفاعت کوي او د نجات و خلاصون ذریعه به وي په ورځ د قیامت لیکن ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا او څوک چې د لمانځه حفاظت نه کوي لمونځ په پابندي سره نه کوي لمونځ قضا کوي یا لمونځ چټک کوي لکه شیطان لمونځ د لمانځه په رقم باندې نه وي نو دا لمونځ به نه د ده دپاره نور او نه به د ده دپاره العیاذ بالله د ایمان د کامل کېدو دلیل او نه به په ورځ د قیامت د ده دپاره د نجات او د خلاصون ذریعه خالي دا نه چې دا لمونځ به په ورځ د قیامت د ده دپاره فایده نه وکړي دا لا هم شو چې خالي فایده یې نه ورته کړې لیکن نه وکان یوم القیامة مع قارون وفرعون وهامان وابی بن خلف بلکې د داسې بې لمانځه کمبخته حشر راپورته کېدل به د قیامت په ورځ د قارون و فرعون و ابی بن خلف سره او د دوی سره به په عذاب کې مبتلا یي العیاذ بالله الله تعالی دې موږ ټول مسلمانان په ورځ د قیامت د داسې شرمندګۍ او د ضلالت څخه وساتي چې په ورځ د قیامت د فرعون وڅنګ ته ولاړ یو العیاذ بالله په ورځ د قیامت د حمان یا د نمرود د دا رقم کفار وڅنګ ته ولاړ یو الله تعالی مې د سپین قرآن په برکت سره او د دا حدیث په برکت سره وساتي اوس دې حدیث کې چې ذکر سو چې من حافظ من لم يحافظ چا حفاظت المنځ وکي چا حفاظت المنځ نه وکي دا حفاظت المنځ څه معنا د حفاظت المنځ معنا چی لہذا د المنځ د حفاظت معنا دا د کتابو لیکل دي چې انسان په پابندي سره خپل منځ کوي او ورسره د المنځ د فرائض واجبات سننو او د مکروهات د مفسدات د ارکانو او سره د المنځ د آداب لحاظ ساتي نو بیا داسې انسان د هغه مذکوره ثواب مستحق دی چې په ورځ د قیامت په د المنځ د دپاره نور یې نجات به یې د خلاصون لار به یې چې مخکې حدیث کې ذکر شوی دغه رقم لمونځ به د ده دپاره نور او نجات او چې کوم څوک د لمانځه حفاظت نه کوي یعنی چې انسان په پابندي سره لمونځ نه کوي یا د لمانځه د فرائض و واجباتو د رکنو و د سنتو و د آدابو وغیره لحاظ نه ساتي یعنی چې لمونځ په تلوار سره کوي لکه چرګ چې مشوکه ټکوي یا شیطان یې بس په دا بیخ کې رډ ولاړي بس مازې چټک لمونځ به کوي پلانکي کار له درځه دوکاندارۍ له درځه ګراکان به درته ولاړي هغه پلانکي کار به دغه مازې هلته چټک لمونځ به کوي لمونځ په خراب مطلب چې لمونځ په تلوار سره کوي چې نه رکوع معلوموي نه سجده معلوموي نه ولاړه و ناسته و قرات معلومي بس مازې غوږونه خلاصوي نو بیا د داسې انسان دپاره په دې مذکوره حدیث کې د ضلالت او شرمندګۍ سخته سزا ذکر شوې ده چې د داسې انسان حشر به د قیامت په ورځ د قارون و فرعون و حامان و ابی ابن خلف غوندې لعنتي کافرانو سره وي یواره کافران بیا دغه رقم کافران لکه فرعون و حامان و شداد و نمرود او ابی ابن خلف مشرک دا رقم کفار سره بچی شي العیاذ بالله دا رقم انسان به بیا ورسره راپورته کېدل اوس قارون و فرعون بار په بیانو کې ذکر کیږي هغه خو هر انسان پیژني او حمام خو د فرعون خبيث وزیر دا به د وزیر فرعون باچاو او ابی ابن خلف دا بیا یو مشهور مشرک وو چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخترین دشمنو
په ټولو مشرکانو په کفارو کې ابی ابن خلف یې سخت دشمن د نبی علیه الصلاۃ والسلام. لیکن د بیلمانځه خلکو به په ورځ د قیامت د دا خبیث مشرک سره به چې د رسول الله دشمنو په دنیا کې د دا سره بیا پورته کېدل. خدای مې دې وساتي. او ابی ابن خلف په دې امت کې د ټولو څخه بدبخته او لعنتي مشرک و، ځکه چې په غزوه احد کې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم دی په خپل لاس مبارک باندې قتل کړي او جهنم ته وصل کړي. جهنم ته دا رسول الله په خپل لاس باندې قتل کړي. دا مردار خور، دا مشرک، دا خبيث، دا نجس، دا د رسول الله په لاس مبارک سره مشرف معظم په دې سره شي سوي دي، مردار سوي، قتل سوي. نو لہذا کم څوک چې د لمانځه حفاظت نه کوي نو د داسې بدبخته انسان به په ورځ د قیامت حشر د دغه بدبخته لعینو کافرانو سره وي. او په دې خبره باندې ښه ځان پوه کړئ چې ګورئ دا سزا د هغه چا دپاره ده چې کوم څوک صرف د لمانځه حفاظت نه کوي، یعنی پوره په پابندي سره نه کوي، یا لمونځ په پابندي سره کوي خو د لمانځه د فرائض او واجباتو او سنتو وغیره لحاظ نه ساتي، لمونځ کوي خو د دا لحاظ نه ساتي. دا سزا د هغه چا دپاره ده، د هغه چا سره د فرعون د خبیثان سره راپورته کېږي، هغه مسلمان، هغه انسان. مفتي عبد الجبار، مفتي عبد الجبار، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم، خدایا ستا دین خادم بچی د هوا آدم.